بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زموږ مخاطب هم تاسو سره د یوې نوې وظیفې باره کې. نن چې محترمو زمونږ کې وظیفه را 3 ورځې وظیفه را بس صرف 3 ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله العزیز. په 3 ورځو کې به الله پاک ستا هر قسم حاجت پوره کړي. الله پاک به ستا هر قسم مشکل دا محترم ختم کړي. صرف 3 ورځې. بل محترمو دا وظیفه دومره د کمال ده، دومره د فایدونو ډکه ده، دومره پرتاثیره ده، اثرناکه ده، طاقتوره ده چې څومره کسانو ته موږ ښودلې ده او دا کسانو ته چې کله میلاویږي نو ډېر زیات خوشحالي چې دا وظیفه موږ کړې وه او الله پاک به زموږ دا کار وکړو. دا کمنټ وګوره، دوی دا وایي چې یاره الله پاک په دې وظیفې باندې زما کار وکړو. دا بل وګوره وای زما دعا الله پاک قبول کړله. دغه رنګې په زرګونو کمنټونه شته دی محترمو، خو تاسو به کوشش کوئ وظیفه د زړه نه د زړه نه کله تاسو وظیفه وکړله انشاءالله محترم دا به قبلیږي. او بل خبر دا چې د دې وظیفې ډېر زیات نورانیت دی. او بل خبر دا د دې وظیفې اجازت د هر چا ته دی، نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي. کوشش کوئ چې وظیفه وکړئ د زړه نه وکړئ انشاءالله العزیز. په 3 ورځو کې به الله پاک ستا هر قسم مسله دا محترم ختم کړي. که چېرته ستاسو مسله دا د رښتې وي ته وایې حسبنا الله ونعم الوکیل، دا ته پوره کړه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زما لپاره کافي دی، ډېر ښه کارساز دی. دا وظیفه کې حسبنا الله ونعم الوکیل رشته به کېږي، بهترین ځای کې به کېږي، اعلی ځای کې ته به خوشحاله یې، قهر به کې به هغې باندې. کاروبار د نشته، حسبنا الله ونعم الوکیل زما دپاره زما رب کافي دی یار، زما رب ډېر شی زما دپاره. نو انشاءالله العزیز الله پاک وله بهترین عظیم شانه کاروبار ورکړي. دغه رنګ محترمو څوک داسې وي چې هغوی په سخت نه سخت مشکل کې نښتي او هغوی دا وایي چې یار زموږ د مشکل یا زموږ د حاجت دا بالکل ناممکن دی، دا د سره کېږي نه. زه ولله مکمل ګارنټي ورکوم انشاءالله العزیز دا وظیفه د صرف 3 ورځو کې د الله پاک د ذات نه دې مضبوط امید ساتي. انشاءالله 3 ورځو کې به الله پاک هر قسم حاجت دا پوره کوي. دغه رنګه څوک ورور وي یا خور وي هغوی دا وایي چې یار زموږ مشکل نه ختمېږي او بالکل د مشکل راغستو په دې سر ځان ته راخی دی، یا دغه رنګه دې مشکل ته ناممکن وایي. نو زه ولله ګارنټي ورکوم انشاءالله العزیز دا وظیفه د صرف او صرف 3 ورځو کې انشاءالله الله پاک به هر قسم مسله محترمه دا به ختمه کړي. دغه رنګه محترمو د کولو والا ذات الله پاک دی. موږ بندګیان یو، موږ محتاج یو، موږ د الله پاک نه غواړو. څومره موږ د الله پاک نه غواړو دومره به الله پاک موږ ته ورکړه یا راکړه. دا محترمو ډېر زیات په ښه طریقې باندې کوي. الله پاک ویله تمام جهان تمام انسانیت چې زمانه وغواړي او جسم باندې وغواړي نو زه به ورکوم. الله پاک محترمو د ورکړې والا دی. پوره جهان کې څومره خلک دي، خوراک الله پاک ورکوي، رزق الله پاک ورکوي، اوبه الله پاک ورکوي، چای وغیره بوتل الله پاک ورکوي، کپړې الله پاک ورکوي. نو هر څیز یو قسم الله پاک خلق له ورکوي. نو موږ به ځان د مخلوقو په تمه کوو، نوی مخلوق ته کینو چې دا وکوه او که نه. موږ به صرف او صرف د الله پاک نه غواړو. الله پاک محترم هر څه کولی شي، مخلوق د الله پاک د ارادې نه غیر هېڅ هم نشي کولی. مخلوق ځان نه پرګم نشي راغستی، کپړې هم نشي بدلولی. دا ولې بدلوي، ولې اوبه رالي؟ ځکه چې الله پاک توفیق له ورکړي. نو محترمو کوشش کول پکار دی وظیفه موږ د زړه نه وکړو انشاءالله العزیز. د دنیا او د آخرت چې څومره کامیابۍ دي الله پاک به درکړي تاسو سره، څومره مشکلات تکالیف پریشانۍ دي الله پاک به ختم کړي. ته چې کله حاجت غواړې د الله پاک نو حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زموږ لپاره کافي دی. نعم المولا، ښه مولا دی، او نعم النصیر، ښه مدد کوونکی دی. هغه رنګه محترمو حاجت دی او ورته وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زموږ لپاره کافي دی او ډېر زیات کارساز دی. انشاءالله العزیز الله پاک به ستا حاجت مشکل دا فوراً دا محترمو حل کوي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به یو شمېرې درود ابراهیمي وایي او بیا به د هغې نه بعد تاسو دا دواګانې وایي. حسبنا الله ونعم الوکیل دا به 460 پیرې وایي، 460 پیرې، 460
او لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیه السلام د مئی په هیټه کې محترم او سلوي ورځې پکې و. الله پاک وایي که دا کلمات نه یې ویلې د مئی د هیټ نه ما نه رایستو، د مئی په هیټه کې به تر قیامته پورې وي. نو څومره ستا مشکل دی؟ یونس علیه السلام مشکل نه بس هغه مشکل دی. مشکلات کو ته هر څومره یې ستا مشکلات هر څومره دي بیا هم لږ دي بیا هم کم دي. کوشش وکړه محترمو چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ذکر تاسو محترمو شروع کړئ. تقریبا 360 پیرې تاسو دا شروع کړئ او حسبنا الله ونعم الوکیل 460 پیرې او لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 پیرې 360 تاسو شروع کړئ او بیا د الله پاک په ذات باندې یقین دا وکړئ. داسې نه چې زه به هماغه 460 پیرې برابروم فارمیلټي برابر شي چې لکه ما وویله یا 360 پیرې به زه برابروم، نه، دا چې ته برابره کوشش کوه چې یاره د الله پاک رضا او پکې ماته حاصله شي، الله پاک به خوشحاله شي. نو د تعداد پوره کولو غم مه کوه، د دې غم کوه چې الله پاک به زما حاجت څنګه پوره کړي، الله پاک زما مشکل څنګه پوره کړي. د عمرې لپاره تاسو ارادې د وظیفه وکړئ د زړه نه، انشاءالله العزیز به دعا وکړئ او انشاءالله العزیز څومره چې امت مسلمان هر چا لپاره صحیح دعا کوي. الله پاک څومره کسان دا ویډیو ګوري د هغوی حاجتونه پوره کړه. داسې مو وایه الله پاک څومره کسانو دا ذکر وکړو دنیا په هر ځای کې دی، الله پاک د هغوی مشکل ختم کا، پریشانی ختم کا، تکلیف ختم کا، بهترین او ښکلی ژوند ورکوله. کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو وکړئ، ملګرو سلام شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.